د مومن ټي وي ټیم د یو ورځ یو مشر پروګرام د ریکارډینګ دپاره سرحدي سیمې بیزو ته د چیف اپ بیزی ملک سلطان حجرې ته ورغلو. د روایاتو تر مخه ملک سلطان د مومن ټي وي د ټیم استقبال وکړو. یاد دې وي چې ملک سلطان په 2011 کې د بدامنۍ په هغه کړکېچنو حالاتو کې د خپل ملک او د قوم دپاره سر په تلي کې کېښوده او د پاک فوج سره وږه په وږه ودرېده. د تاریخ پاڼې د ملک سلطان خدمات نشي هیرولی. د ملک سلطان نه چې کله مو د پیژنګلو په هکله وپوښتل نو ملک سلطان څه داسې ویلي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو تبسم ډېره شکریه ادا کوم چې راغلی او دا پروګرام هم جوړ کړی دی او د سرحدي سیمې ته راغلی. زه په قوم باندې په غټه کې بیزی یم، بیا اتمرخیل یم، په اتمرخیل کې د منظري چیني اوسېدونکی یم. مرادي خیل راته وایي، په مرادي خیل کې راته مکم خیل وایي. د کوم سیاسي جماعت سره تړون لري که نه لري؟ زما خو داسې یو اجتماعي سوچ دی او خپل خاندان خپل کور ټولو ته مې دا ویلي دي چې ټیک د ضرورت خو به سیاسي جماعت ته، خو زموږ د یو جماعت سره د نن پورې څه تعلق نشته او نه مو څه اراده شته. کم هغه وخت د بدامنۍ چې ته راپاڅېدلې او د دغه سیمې د هرې خور، د هر رور، د هرې مور د عزت خیال دې وساته. خو 2006 کې چې ما هغه حالات ولیدل چې کوم حالات شروع دي، ناکه واقع مخې ته راغله چې یو کس ماته وویلې چې ملک صاحب دا خلکو ځینې ولې ما د دې نه خلاص کړه. ما ورته ده ته څه ویاستئ تاسو، دا سړی پرېږدئ. ویلې ځه ګوره بیا تاسو هم داسې عمل کوو. نو زه راغلم کور کې ډېر خفه کېناستم. کور کې رانه خپلو مور تپوس وکړو، خپل وړو رانه تپوس وکړو ولې پریشان. پریشاني دا ده چې اوس څوک د چا نه خلاصولی نه شو، نو دې خاورې څه حیثیت شو، زما څه حیثیت شو. ما ویلې زه لاړلم پېښور ته او واړه مې ځان پسې راوغوښتل او نورو کورنۍ ته مې ویل چې بس تاسو راځئ، نور دا وطن د شپو نه دی. نو دا 2024 تاریخ و، د شپږمې میاشت. څومره شهیدان هم ورکړه په دغه بدامنۍ کې، په دغه سختو حالاتو کې؟ تبسم عموما په دې کې بیا د بې کسۍ شپې ورځې تېرېدلي او تېرولې حالات هم داسې ګډوډ وو، روزګارونه هم نشو کولی او دغه خلکو ته مشران ټول ټارګېټ شوي وو. نو ست هم پکې تېر شو، بیا پکې آټ تېر شو، په آټ کې بیخي دا شی زیاتې شو. نو د 9مې میاشتې 4مه میاشت به وه، داسې ورو ورو هوا ولګېدله چې موږ کمانډر صاحب راغوښتلو چې ملکانان مشران ودرېږئ، د خپل قوم او د خپل حیثیت خیال وساتئ، دا خویندې میندې. خو په هر حال څوک ودرېدل او څوک نه ودرېدل. نو دې کې زما مشر ډېر یو مخور سپین ږیری نواب و زموږ ملک فضلي منان صادق یمینی، هغه پکې شهادت ورکړ. نو د هغه د جنازې څه زه راتللم، ما ته ډېرو خلکو ویل چې یاره ته مه ځه ته مه ځه. ما ورته ولې نه ځمه، څه خبره ده چې نه ځمه؟ ویلې بس ته مه ځه. زه خلکو ایثار کړم. بیا دا ډېر د پریشانۍ ټیم راباندې راغی چې زه د خپل مشر جنازې ته نشم تللی، د خپل کور. یاره ته به هم سبا داسې مړ یې او ستا اقربا به تللی نه شي، هلته خلک به ورته وایي چې مه ځئ، راشه یو قرباني وکړه، یو عزم وکړه، دې کار ته ودرېږه. بس هغه ځای کې مې کلمه شهادت وویله او ما چې بس وځمه میدان ته. اگر چې ټولو خپلوانو دوستانو ترونو ټولو وسه کوه چې مه ځه دې کار، ما میدان کې به مړ شومه که نه، یو شهادت به واله. نو بس هغه و چې امجد علي صاحب و، سیف الله کمانډر صاحب و، بلاحصار ټول را سره کومک وکړه او ډاډ یې راکړ. رالو میدان کې ودرېدل. نو د دوی اول خو دا روډ کولاو کړه خپل او ډېر بېساره او ما سره عموما سړی هم پکې نه و، دوستان را سره ناست د یو ځای نه بل ځای نه. خو څوک چې را باندې خفه و، ملګري مې وفادار و، هغه ټول راله څه شهیدان شو، څه اوس هم شته دي، الله دې ولې عمر ورکړي. خو ډېرې بېساره قربان. داسې شپه به نه وه د 9 د 10مې میاشتې نه واخله او د 2011 د 2مې میاشتې پورې داسې شپه نه و موږ باندې باټیک نه و. نو 45 خو زموږ نه شهیدان شوي دي او داسې 83 پکې زخمیان دي. ملک سلطان په حجره کې را جوړه کړې شوې جرګې ته ورغلو او کله چې موتی د جرګې په هکله وپوښتل نو څه داسې وویل. جرګه زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه چې هغه به قاصد ولېږي، دا موږ ته په وراثت کې د هغه نه پاتې ده. جرګه یو خبره چې ډېره لویه خبره مې او د مړو خبره مې او ننوات یو قصې به کې وشي، نو دا په یو 20 ورځو کې دننه خلاصېږي. د پولي پټي مسله په یو 3 ورځو 5 کې خلاصېږي. جرګه زموږ د مسلمانانو یو رسم دی، رواج دی
او دا زموږ ډیر یو مضبوط کار دی. مشره د دغه جرګې څه حیثیت دی؟ دغې جرګې ته ولس څنګه ګوري او د دغه جرګې څه تاریخ دی؟ که په دغې باندې لنډ او مختصر خبره وکړي مننه به. اول خو دا ده چې زموږ د پښتنو په رواج کې حجره زموږ اکاډمي ده. موږ په حجره کې کینو، د ورځې چې څومره کارونه شوي، یو د یو ځای نه راشي، بل د بل ځای نه راشي، وایي فلانې سړی په کلي کې 2 کسان وړاندي، نو هغه حجرې نه مشوره وشي او د حجرې نه سار پاڅېږي چې نن به ځو خلکو صلح به کوو. هلته ورشي او خلکو ته ډېر په درانه نظر باندې ګوري چې دوی خپل کار خراب کړی، مشران راغلي دي، دواړه جانبیانو ته واک ورکړي او چې واک ورشي هغه له عند الله و عند الرسول فیصله کوي او هغه دواړو ته قابل قبول او دواړو منلي ښه په شوق باندې. ملک سلطان یو ستر قامي جرګیز مشر دی. د کلونو راهسې تربګنۍ په دوستۍ بدلوي. په څو لنډو ورځو کې د 13 کالو او د 20 کالو راهسې دشمنیانې په دوستۍ کې بدلې کړې. همدغه وجه ده چې په ولس کې ډېر مقبولیت لري. په جرګه کې موجود د یو مشر د ملک سلطان د نیکه او د ملک سلطان په هکله څه داسې وویل. طاهر زما نوم دی، د اتم کلمه اتمرخیل. د ملک سلطان نیکه حاجي ښایسته ګل نوم و، زمونږ او د یو تره محمد امین نوم و، د هغه په منځ کې ته تنازع راغله، هغې نه غونډ کلی خبرو او ما مشینې ته لاس کو، پاس چتۍ ته ختمه، ما دا اوس فیصله کوم. پلار ما پسې راوکوته، 2-3 ټکی راکړه، ما ته یې ویل چې راځه زه په دې خوله باندې وکوم. ما پلار کېناست، مشوره مو وکړه، هغه ما ته وویل چې سهار لمونځ دې وکړه، د مانځه نه به مخکې لاړ شي، مزري چې نیله د ملک پلار نیکه زیله ما ته کوی د ښایسته ګله جي زیله، یو به ښایسته ګله جي او یو به سید محمد ملکي او یو به ګل محمد، دا 4 کسه به 3 کسه به راولي او زمونږ دا مسله به هغه حل کړي. ما چې څنګه مونځ وکړه، کاله کې مې چیم ونه څښه او ځان مې په خړنۍ کې د بغرۍ هغې ته د ملک زیله ما ته کوی د نیکه او ترونو زیله ورغلم او هغه مې خبر کړه او هغه راغله او هغه چې راغی دا ملک سید محمد موجود دی، دا ناست دی، کومه خبره کومه دا په هغې کې وو. هغه زموږ خبره وکړله، هغه زموږ تر ځایه ورغله او بېرته واپس راغله، موږ ته غرمه تېره کړله، هغه مسالې زموږ هواره کړله، ټوله دې موارد د سره خسې ده او دا چې کوم ځای راتلې کومه جرګه په کړې ده هغه په صداقت باندې کړې ده او چې چا حق دی هغه په حقدار سپارلی دی. دب کې ما ته کوی د څه دغه نه دی کړی او الله پاک د ده له نور عزت ورکړي. ملک سلطان خپل ابئی کلی منظري چینی ته روان شو. په لاره کې موتري د قدرتي وسایلو مالامال او د بنیادي سهولتونو نه محرومه سیمه بیزو د بنیادي سهولتونو په هکله وپوښتل. نو څه داسې وویل. تا ډېر ښه سوال وکړو، ډېره ښه خبره دې وکړه. دا داسې سیمه ده چې دا د ماربلو نه ډکه ده، نیفرایټو نه ډکه ده، ګوسلرو نه ډکه ده او دا داسې یو سیمه ده چې د ټوله ضلع مومند لکه د انار دانه سهولت پکې د یو شي نشته، د اوبو پکې نشته، هسپتال پکې نشته. ستاسو ماشومان موږ په لاره باندې سې کړه چې هغه په خرو باندې اوبه راوړي، د اوبو هم څه طرقې کارونه نه شي. دا خو جدید زمانه ده، موږ ایله خرو ته راورسېدو، خرو ته راورسېدو، ایله خرو ته موږ راورسېدو چې د خرو باندې اوبه. د څه مزل نه پس خپل ابئی مقبرې ته ورسېده. هلته یې د خپل نیکه او د خاندان د قبرونو زیارت وکړو. ملک سلطان بلها دوستان او ملګري لري. د ملک سلطان په هکله 2 دوستانو څه داسې ویلي. ملک سلطان سره تقریبا زما د 2004 نه ملګرتیا جوړه شوې ده. زه درته دا ووایم چې ملک سلطان یو ښه ملګری نه، یو ښه غازي، یو ښه مجاهد او یو ښه محب وطن سړی دی. نو الله دې وله ژوند ورکړي او الله دې وله زندګي ورکړي او الله دې ستاسو دغه ملګرتیا برقرار وساتي. چې دا ملک صاحب چې د چا سره دوستانه نو دا په دوستانه کې مخلص دی. نو چې سره مخلص چې کم دی نو کاره خبره چې هغه سره بس تامینه زیاتیږي کمیږي او خدمت ته ما ویل مخکې چې دا خبره نیول چې خدمت د ملک صاحب هغه کاره دی که زه ونه وایم چې کم دی نو ټول خلکو ته معلوم دی. سخاوت چې کم دی که نه یوازې دغه نه، د دې نه علاوه د میلمستیا، د انډیوالۍ، د درستخان پوه شولې که نه، هغه د ملک صاحب پټ نه دی او موږ چې تقریبا کم ځای کې کینو او په ملک صاحب باندې بحث راځي چې کم دی نو په هغې کې د ملک صاحب د درستخان د سخاوتو لکه دا به پکې خامخا یادېږي او هغه ځکه چې کم دی چې هغه په ملک صاحب کې ماشاءالله ډېره زیاته ده. ملک سلطان د ماربلو یو غټ کاروبار هم لري. په مختلفو غرونو کې 12 درنګه لري. ملک سلطان د تورې خوا د درنګ په لور روان شولو.
د رنګونو لارې کړکېچنې او سختې لارې وي، نو ځکه مو د 4x4 ګاډي انتخاب وکړو او د درنګ په لور روان شولو. د رنګونو ته دا کمې لارې چې دي دا خو ډېرې ګډې وډې دي، د دې دپاره تاسو څه اواز پورته کړی دی که نه؟ او حکومت له څومره ټکس ورکوئ یو ګاډی؟ حاجي صاحب دا لارې ته ګورې ستا په وړاندې دي او تېرې کیمرې په مخ باندې هم کتلی شي او حکومت ته موږ په پي ټن باندې مخکې 60 روپۍ ورکولي، د هغې نه 3600 جوړېدلي د یو ټرک او اوس یې زیات کړی دی. او د سړکونو دا د روډونو دا حال دی، دا موږ په خپلو پیسو جوړ کړي، حکومت راته نه دي جوړ. هر ځای کې دا اصول دی چې د یو شي ټکس اخلي د هغې به ته حفاظت کوې. اوس دوی د موږ نه ټکس اخلي، په کار یې موږ ته روډونه هم جوړ کړي. دا روډونه موږ ټیکهدارانو په خپله جوړ کړي دي. کله چې باران وشي په هغې کې به ګاډي هم په ګنټو ولاړې دي، شوارونو ولاړي، یو هفته ولاړي، بیا لوډر راکوي د روډ بیا جوړوي. داسې واقعګانې راغلي دي چې دا ګاډي ښویېدلي دي او دا ګاډي لوېدلي دي. دغه ځای کې ته یو ځای درښیم، په دغه کې ګاډی وښویېده او ډریور په هغه ټک پکې مړ. د رنګونو لارې هر وخت د مرګ خبرې کوي. د یو ګنټې د ستړي او زړه چاودي مزل نه پس د تورې خوا د ملک سلطان درنګ ته ورسېدو. د درنګ د ستونزو په حوالې سره مو د ملک سلطان نه چې کله وپوښتل نو ملک سلطان څه داسې ویلي. ستونزې خو دا دي چې دا ګورې ورته ډېر مال چې دی په باروتو سره ضایع کېږي او دلته اوس ورسې پکار دي، دا روډ جوړول پکار دي. تاسو روډ ولیده چې څنګه دی، په کومو حالاتو کې دی. دلته موږ ته یو کلینیک سرکاري جوړول پکار دي چې اوس موږ دغه د امبولانس راوستی دی، د امبولانس ولاړ دی، دا موږ راوستی دی، خپل ټیکهدار مو خپل پرایوټ راوستی، ډاکټر هم پرایوټ راوستی. دلته یو کلینیک پکار دی که یو سړی خوږ شي چې هغې دستي ډاکټران یې غم وکړي. ستاسو څومره د رنګونه دي ټوټل او دلته څومره دي او نور څومره دي؟ دلته خو زما 4 رنګونه دي، یو 2 مې په لوسپین کاڼي کې دي او یو 6 رنګونه مې اخوا خټینو ته وایي په هغې کې دي او 2 مې دلته بل ګرین ویټ کاڼی ورته وایي په هغې کې دي. کوم یو کاڼی ورته وایي؟ ګرین، دا ستا د واسکټ په شان. په درنګ کې مو دمه وکړه او د تورې خوا د لوی غر د سر نه مو د مختلفو علاقو تماشه وکړه. د دمې او د تماشې نه پس د ملک سلطان د حجرې په طرف روان شولو. د څه مزل نه پس د ملک سلطان حجرې ته ورسېدلو. د ملک سلطان زوی ایاز خان چې یو نوجوان DSP دی، د بدامنۍ په سختو حالاتو کې په کم عمرۍ کې د خپلې خاورې او د علاقې د خدماتو دپاره خپله ځواني وبخله. تیر مازدیګر د DSP ایاز خان دفتر ته ورغلو. یو پلار په حیثیت باندې په ملک سلطان کې کم خصوصیات دي؟ ځکه چې تاسو سره ډېر د نږدې نه وخت تېر کړی دی، په کور کې دې اوسه وخت تېر کړی دی. څه به وایي کتونکو ته، ناظرینو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تبسم محمد، زه ستا ډېره شکریه ادا کوم، مهرباني. زه به تا داسې خبر وکړم، زه الحمدلله په دې خبر هر ځای کې فخر کوم چې زه په داسې یو خاندان کې پیدا یم چې د دوی هر یو کار، هره کارنامه په تاریخونو کې لیکل شوې ده. د دې ملک د دې خاورې دپاره بېساره قربانیان یې ورکړي دي. حتی تر دې چې کله تلویزیشن پیدا شو، ویډیسیانې جوړېدلې، نو لکه موږ خپل والد صاحب ته وویل چې یاره ضرورت څه دی د دې خبرې، الحمدلله کور شته، ګاډی شته، هر څه شته. لکه څه مقصد شو، له پیسو وجه هم نه ده، خو مطلب لکه ستا په کوم سوچ راپورته شوی. نو هغه دا ویل چې یاره ټول عمر دا وطن موږ خوړلی دی او زما په دې وطن اوس تکلیفات راغلي دي او افت راغلی دی. د خپلې خاورې لپاره زه قرباني کوم، به تاسې دعا کوئ راته او زه ځم دا خپل مړې ډیډ باډي چې ده دا هلته خپل ځای ته رسوم. که طالب مړ کړم به دومره څوک به یې ښخ بېږي. ډېره سخته موقع وه، سخت حالاتو چې کله موږ د ویډیسۍ ته راوتو، دې کار ته راوتلو، حالانکې مړ یې نه و جړا وه، او وجه دا وه چې مرګ و. نو اوس چونکې داسې حالات راغلي الحمدلله په علاقه کې اوس امن دی. که تاسې وګورئ په ټوله مومندو کې انشاءالله پوره امن دی او بیا خاص کار په بیاځۍ سب ډیویژن کې ستاسو قرباني د تاریخ پاڼې نشي هیرولی. په دفتر کې موجودي. بالکل. دفتري زندگی څنګه ده؟ دفتر کې خو دا ده لکه زه خو ما څه خپل ډیویژن دی د بیزو، هلته چې وم هلته په علاقه کې ګرګشتونه حساب کتاب هغه هم کېدل. اوس چونکې زه دفتر ته راغلی یم، DSP کوارډینیشن یم DPO صاحب سره. اوس دا د دې ځای دفتري کارونه چې کوم دي چې رښتیا ته ویم ته خو حالات هینې یم راغلی مې چې سهار زه 8 بجې دلته راځم دفتر ته حاضري کوم،
ماښام مونځ دلته کوم ماښام منځناباد بیا وځم او ټوله ورځ د سیول خلکو سره ډیلینګ خبرې اترې نو هغه تاسې نه عوامو خدمت دی کوي بس اویس ته ټیم ورکوئ که نه یاره چې رښتیا ته ویم نه مې دی ورکړی دا ډېرو ورځې وشولې چې هغه ته هم دی مساج شوی اویس ته ټیم پېښور کې مور مې پېښور کې اوسېږي والد صاحب چې هغه مور ته مې ټلیفون هم نه دی کړی چې څه حوال دی څه قصه ده د مصروفه ورځ تیریدو وروسته مو د ملک سلطان د ماربل د فیکټرۍ په لور روان شولو د ماښام په وخت د فیکټرۍ دفتر ته ورسېدلو د ماربلو د قسمونو په هکله مو چې کله د ملک سلطان نه وپوښتل نو ملک سلطان څه داسې ویلي سلکې دی بادل دی او الله پکې سوپر وایټ دی الله چې هغه په زیارت کې میلاویږي نو سوپر وایټ بیا ګری وایټ دی بیا بادل ګری دی دا قسمونه دي پکې ټول د ماربلو په نړۍ کې یو نوم پیدا کړی دی چې په هغې کې ستاسو چې دا کم ماربل دي ریډ اینډ وایټ دي د هغې سره سټرابري ده او دا ویلی شي چې دغه ماربل صرف او صرف د ملک سلطان په درنګ کې دي بالکل دا ماربل زه د ریډ اینډ وایټ او د سټرابري باچا یم دا د ما سره دي ریډ اینډ وایټ او د سټرابري باچا ملک سلطان انوار الجمیله په نوم باندې یو کمپني هم لرئ انوار الجمیل زما یو کمپني وه په دوبۍ کې مې رجسټر کړې وه بیا هغې کې څه خساره کې شو نو هغه انوار الجمیل کمپني د دوبۍ نه زما دا نوم خوښ و ډېر ښه نوم و نو ما دلته اوس په دې کمپنۍ باندې ښې د ماربلو کمپنۍ باندې دا مې رجسټر کړی د لیبر کوډ کې بالکل د انوار الجمیل کمپني شته اوس به انوار الجمیل طرف نه موږ ټول خلکو سره تعاونونه هم کوو کومکونه به هم کوو او خلکو ته به یو شعور ښه او شعور به پکې راولو ملک سلطان د انوار الجمیله په نوم کمپني هم لري چې د ولس د خیر ښېګړې کارونه کوي د انوار الجمیله لخوا د اتم کلي 140 کډوالو سره نغدې مرستې هم وشولې د ذاتي زندګۍ په هکله چې مو کله د ملک سلطان نه وپوښتل نو ملک سلطان څه داسې وویل کوېسچن هم لرو چې څومره عمر دی که دغه مینهوالو سره شریک کړي هم مننه به بل واده خو راله نه کېږي ولې واده راله کې خو صحیح عمر خو مې تبسم 65 زما پیدایش دی 55 کې به انشاءالله یم 55 سال عمر دی 55 سال عمر کې زلمیتوب هم راځي په 55 سال عمر کې بوډاتوب هم راځي او ماشومتوب هم راځي 3 سټیپه دي یو سټیپ هم درنه تیر شوی دی بل سټیپ هم درنه تیر شوی دی دریم سټیپ ته اوس بوډاتوب کې څنګه دې تیره شوه زندګي څنګه تیره شوله زما باباجي و نیکه مې و هغه نه دغه شان یو سوال چا وکړ د هغه 144 سال په عمر باندې هغه وفات شو 144 د دغه باباجي نوم څه حاجي صاحب ښایسته ګل هغه نه چا تپوس وکړو ستا خو ډېر زیات عمر دی څنګه چل دی ویل دغه شان چل دی که ته چې په دې دروازه راننوتې او دې بله دروازه وځي وایي زما دا زړه اوس هم دومره ځوان دی چې زه یم بل واده راله وکړم بدمسي راله نه کوي بدمسي نه کوي راله د زوی در سره ډېره مینه ده د ښځې در سره ډېره مینه ده او که نه د ورور در سره ډېره مینه خبره خو ډېره کمزورې ده خو مینه را سره د ورور ډېره ده ډېر را سره د ښځې ده کمزورې ده ګران درته څوک دي ګران درته پکې کوم یو دي خپله مور راته ګرانه خپله مور څه محسوس یې چې ځان له شي یوازې شي ما د الله تعالی نه دا سوال کړو چې یا الله ما له وسیع روزګار راکړي چې مسلمانان راسه پکاري او دغلته خلک ناستې تپوس یې کولې زه د هېچا نه د پیسو تپوس نه کوم دومره پیسو تپوس یې کومه چې بیلونه د ماشومانو خرچي او زما د جب د ګاډي خرچه د دې تپوس یې کوم او دا ژوند مې تسخیم کړی دی اوس خپلوانو دوستانو مړي ژوندي ته مې ایستلی دی او روزګار ته مې ایستلی دی او جرګو ته مې هم ایستلی دی یوه ورځ داسې وټاکم چې دې ورځ باندې به نن ټولې جرګې کوو هغه ورځ بیا بل کار نه کوو نو الله هم رضا کوو چې الله د موږ نه رضا شي موږ چې الله په څه رضا کېږي ډېر کارونه به د نیکۍ وکړو انشاءالله چې خدای رضا شي څه داسې وخت و چې ملک سلطان لاړلې دنیا نه داسې وخت راغلی دی ولې نه ما باندې یو ټیک وشو یو ملګری مې خپه کټ شوله هغه نور بد شولو زه په خپله دغه ځای باندې ولګېدلم الله تعالی رحم وکړه دا پرارونه ګورشته دي او داسې اټیک را باندې وشو چې دا تمه نه وه چې دا به بېرته روغ راشي موږ سره به خبرې وکړي څه خواهش څه ارمان لري په زړه باندې الحمدلله ارماندونه چې څه دي هغه ټول پوره شوي ټول پوره شوي نمسي شته زامن شته ورېرونه شته مال شته هر شته کم ټیم کې ډېر خفه شوی او کم ټیم کې ډېر خوشحاله شوی
ډېر خفه خو په هغه ټیم باندې شومه چې پلار مې وفات شو زه ورته ولاړم اخري سلګۍ دا خبره راته کوله چې سلطان یې ماریا سلطان یې خدای دې دریاب کا شوی کم ټیم کې خوشحاله خو هغه ټیم کې شوم خوشحالۍ نورې نه وي هغه ټیم کې چې زه کله به 2004 کې عمرې ته لاړم او د الله کور مې ولیده الله کور دې نو په دې منارو مې سترګې بیا دې تورې کوټې ته لاړم نو دا خوشحالي زه تاته ویم که نه چې زه ما ویل چې زه چېرته روان یم د ډي اس پي ایاز نه علاوه څو بچي دي څلور څه نومونه یې دي که د هغوی په حواله یو میرویس خان دی دلته ګرځي تاسې ګورئ د کارخانې انچارج دی اوس او یو اسماعیل خان دی هغه سکول وایي په 11 کې دی اوس او ورپسې متي الله خان دی او یو وسیع الله خان دی جامو کې مو کم رنګ خوښ دی او په خوراکونو کې مو کم خوراکونو ساده خوراک مې خو دا وریته مې ډېره خوښه ده وریته ډېره مې خوښه او په جامو کې کمې جامې په جامو کې سپین رنګ او داسې خړ رنګ مې خوښ دی چې خړ رنګ خړ رنګ سفرونه مو کړي دي د ملک دوبۍ ته تللي او شارجې ته ابوظبي ته دوبۍ ته امارات کتلي امارات مې کتلي دي او سعودي عرب به کتل شوی سعودي عرب مې کتلی سعودي عرب به کتل شوی څه تاریخي کار څه تاریخي خبره چې اوس هم درته یاده ده نو خبرې خو ډېرې راته یادې دي ډېرې خو تاریخي کار دا و چې دا ټول خل د ملک نه تښتېدل او ما یو ټوپک راواخیست او د دهشتګرو مقابلې ته ودرېدلم د فیملي سره به هم خبرې اترې کوو د خاندان سره هغه هم تاسو ته په سکرین باندې راولو د موږ سره اوسئ ملک سلطان د قومي جرګو مرکو د فلاحي سماجي او کاروباري هلو ځلو سره خپل خاندان او ملګرو ته هم وخت ورکوي ملک سلطان د فلاحي سماجي کارونو د جرګو مرکو سره سره خپل فیملي خاندان له هم وخت ورکوي او بالکل دا ماشوم کوم دی دا ستا په غېږ کې چې کوم ناست دی د ده څه نوم دی او دغه ماشوم چې کومه دی دا څه نوم دی دا په پښتو کې داسې ویل کېږي دا بچی بادام دی او دا هغه بچی چې بیا دی نو دا چغزی ده دا مې د زړه سر دی نو نوسی مې دا به د ایاز خان زوی دا د ایاز خان زوی دی د ده نوم دی اویس خان او دغه ماشوم چې کومه دی دا هم د ډي اس پي صاحب زوی دی ایاز خان ښه ګوډ او جواد خان نومې دی جواد خان دا به مشر دی دا مشر جواده ته بد دی او که دا یو بد دی دا بد دی سکول وې نو څنګه ته وایې چې دا بد دی او زه نه یم بد ولې په بابا باندې دې کوم یو بد دی دا پې بد دی دوست کم مشر زړه ته ډېر رانږدې دی چې هغه د هغه نه متاثره مې په دغه کې خدماتو کې سیاسي مشري یا قومي مشري د هغه د خدماتو نه متاثره خدمات چې د چاو هغه خو شهید شوی دی خو د هغه بچی دی نادر منان زما سره زړه مینه ده د هغه په سترګو ورته ګورم نو ما سره ډېره جوړه وه د ژوند آخري خبرې ما سره شوي آخري خبرې بالکل ډېره کې به څه میسیج ورکوئ څه پیغام به ورکوئ هغه کتونکو ته کم چې نن تا ګوري د سکرین په شیشه باندې زه خو ستاسو د کیمرې په واسطه چې څومره خلک مونږ ګوري ورونه عزیزان پښتانه مسلمانان او دغه دعا ورته غواړم چې الله تعالی د ستاسو د اسلام د سوري لاندې زندگی تیره کړي د اسلام د بیرغ لاندې او دا د جهالت شپې ورځې ټولې تیرې شوې او تورې تیارې وې د هغې نه راووتلو او راشئ اوس ایجوکیشن په میدان کې طرفګني وکړئ بچي ښو سکولونو کې واچوئ ډاکټران ترې جوړ کړئ ګورنران ترې جوړ کړئ عالمان ترې جوړ کړئ مدرسو ته یې ولېږئ زما عاجزانه درخواست ټولو ته دا یو اپیل دی چې د تعلیم طرفګني وکړئ قلم لاس کې واخلئ ټوپک وارته وئ زه به یو ورځ دنیاوالو ته ښیم خلکو ته به ښیم ورونو ته چې کلاشینکوف ته به یو ګریډر ږدم او پخپله بیا کټ کوم دغه وه د نننۍ ورځې هڅه چې موږ وکړله د بل پروګرام پورې ما ته به څومره راکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم